ما عندكم ينفد هغه څه چې تاسو سره دی فنا کیږي وما عند الله باق او څه چې د الله جل شانه سره دی باقی پاتې کیدونکي دی ولا نجزين الذين او موږ ضرور ورکو او تا صبروا کوم چې صبر وکړو اجرهم اجر د دوی به احسن الدين غره ما كانوا يعملون او عملون چې دوی بکول من عمل صالحا او چا چې وکړو عمل نیک من ذكر او انثى سړي او خزوي وهو مؤمن او دی مؤمن وي فلنحيينه نهم خامخ جن ورکو دوی ته حیاتا طیبه جن پاکیزه ولنجزينهم او موږ خامخ ورکو دوی ته اجرهم اجر د دوی به احسن دیر خو ما كانوا يعملون دا عملونه چې دوی بکول دا ارشاد فرمایل چې زه غواړم نو دا ټول انسانيت په یو دین باندې خدا زما منشا او خو نه ده بلکې زه چې غواړم چاته هدایت ورکوم او چاته چې غواړم گمراهي او ضرور بس تاسو د عملونو تاسو به تاسو نه کوم بیا مسلمانانو ته ترغیب ارشاد فرمایل چې تاسو د قسمونو په ذریعہ باندې یو بل ته دوکه مور کوي او دا شانتي د الله تبارک وتعالى سره کوم لوز او وعده تاسو کړی نو هغه د دنیا مال او متاع لپاره هغه قسم او لوز او وعده متوي ما نن آیت مبارکو کې ورومبه دا بیان فرمایي چې تاسو د دنیا مال او دولت او د کافرانو چې کوم کفارو چې کوم لالچ تاسو درکول کېږي د مال او دولت دا غین اثر ما خلې ځکه چې کوم مال دولت هر څه چې تاسو سره دا ختمېدون کړه دا فنا کېدون کړه او د الله تبارک وتعالى سره چې کوم نعمتونه دي هغه همیشه باقی پاتې کېدون کړي او کم خلک چې خپل نفس هغه صبر کی د دنیا مهرس تما لالچ او د شانتي حرام او ناجایز کارونه ځان بچ خپل نفس سره مجاهده وکي او د صبر نه کار واخلي الله تبارک وتعالى دا غي ډېر غوره او بهتر جزاء او بدله د عملونو دي تورکي او بیا یو اصول او قاعده هغه ذکر کوي چې څوک چې نیک عمل وکي نارینه وي هغه زنانه وي خو په شرط دي چې هغه د ایمان د دولت سره مالامال وي اخلاص او د الله رضا لپاره وکي نو دغه نیک عمل اثر بدایي چې الله رب العالمین بدوي تا داسې ژوند ورکړي چې هغه پاکیزه ژوند وي د دنیا ژوندۍ د دنیا ژوند ورته الله تبارک وتعالى خیسته او پاکیزه ورکړي او دغه شانتي د آخرت چې کوم ژوندۍ ده هغه د دنیا ژوندۍ نه ډېر خیسته او خولي وي ما عندكم هغه چې تاسو سره دی ينفدو هغه فنا کیږي وما عند الله او چې د الله جل شانه سره دی هغه باقی پاتې کیدونکي دي کم مال دولت انسان سره انسان چې دنیا ته راځي نو پتش لاس راځي او چې بیا د دنیا نزي هم پتش لاس او دنیا ته چې راځي نو بل څوک لمبي او چې دنیا نزي هم بل څوک لمبي دا دوران کې مختصره ژوندۍ ده نو په دې ژوندۍ کې کامیاب او کامران انسان هغه دی چې د وجود د کائنات لپاره خیر وي او د برکت ذریعہ وي او د خیر ذریعہ وي او که زما وجود نه مخلوق خدا ته نقصان وي او تکلیف وي او شر وي او ضرر وي که زه په ټول شپه د عبادت په حالت کې تیروم او ټول ورځ د روزي په حالت کې تیروم دا زما عبادت هیڅ فائدہ ماته نه راکړي کچري زما د جبي او د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ نه او دغه شانتي مخلوق خدا لپاره ضرر او تکلیف سبب جوړېږم نو زما د سجدي او زما د رکوعګانې او زما د تلاوتونه او زما د عبادت هیڅ فائدہ ماته نه راکړي ځکه چې مؤمن مثال پیغمبر علیه الصلاه والسلام د کجوري د اونې سره ورکړی څنګه چې د کجوري د اونه چې دا ډېر فائدې دي د کجوري د اونې سوري ورکي یخوالي ورکي میوه ورکي او دا شانتي په هر اعتبار سره د نفي او د فائدې نه ډک د شانتي مؤمن مثال دی چې دا وجود چې هغه د مخلوق خدا د لپاره د کائنات لپاره باعث رحمت دی باعث خیر دی او باعث برکت دی نو الله تبارک وتعالى د مختصره ژوندۍ راکړي دا چې پتش لاس دنیا ته راغلی او پتش لاس بزو او د یو سورزو ژوندون دی دا عارضي او فانی چې دې دوران کې کوم سموته الله تبارک وتعالى راکړي دا فنا کېدون کې ما عندكم ينفدوا سجدا سره د فنا کېدون کې ختمېدون کې وما عند الله باق سجد الله تبارک وتعالى سره د باقی پاتې کېدون کې ولنجزين الذين هم ضرور ورکو خلق ته صبر او صبر وکړو یعنی صبر درې قسمونه دي صبر نیک اعمال باندې صبر کول استقامت سره نیک اعمال کول د ګناهونو خپل نفس صبر اول او غم راشي مصیبت راشي حادثه راشي هغه باندې صبر کول چې کله په دې درې قسمونو صبر باندې انسان عمل وکړي نو انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله تبارک وتعالى به حساب اجر ورکړي صبر کوونکو ته او دا شانتي الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې حکم فرمایي واصبر وما صبرك الا بالله صبر کوا ستاسو صبر بدله چې دی یو د الله تبارک وتعالى په ذات باندې هغه بدله درکړي او وبشر الصابرين صبر کوونکو خلق له زیر او ډېر لوی فضیلت دی د صبر حضرت یوسف علیه السلام د واقعي خلاصه دا ذکر کوي انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين د کوی د ټپو تیارونه الله رب العالمین راوستو د مصر تاج او تخت خاوند ته جوړ کو او یوسف علیه السلام د خپل د ژوند تجربه او خلاصه دا بیانې چې څوک تقوا اختیار کړي او صبر الله جل شانه چې هغه ته دومره لوی اجر او بدلی ورکړي تر دې پورې چې یوسف علیه السلام ته نن یو ځکه کتو چې یوسف علیه السلام خپل سکرونه ورته وی
چې اقتلوا يوسف دا قتل کوي ابي طرحوه یا چې لري وګرځوي يخلو لكم وجه ابيكم د پلار مخه تاسو ته وزګار شي پلار به تاسو سره مینه یعنی رونه ورته وي چې دا قتل کوي او الله رب العالمین د یوسف علیه السلام د تقوا او د صبر د برکته داسې ماحول ولا ورکو پردې سړی دی د مصر په بازار کې خلی او ته وي اکرمي مثواه عسى ان ينفعنا ډېر عزت او احترام سره وساتي امید دې چې دې ماشوم موږ ته فائدہ رسي اجنبي کس ورته وي چې دې موږ ته فائدہ رسي دې عزت او احترام او خپل ورور وي چې دا قتل کوي فالله رب العالمین د صبر او د تقوا د برکته به انسان دنیا او آخرت دواړو کې د انسان حفاظت کوي ولنجزين الذين صبروا اجرهم موږ ضرور بدلی ورکو جزاء ورکو هغه چې صبر وکړو اجرهم اجر د دوی باحسن بدین غره ما كانوا يعملون هغه عملونه چې دوی وکول الله رب العالمین د دوی نه دغنه څنګه بدی ته ورکړي من عمل صالحا چا چې وکړو عمل نیک ان ذکر او انثى سړي او خزوي وهو مؤمن او دی مؤمن وي فلنحيينه نمون بخامخ جون ورکو دوی ته حیاتا طیبه هغه جون چې کوم پاکیزه وي هغه جون چې پاکیزه الله تبارک وتعالى د نیک اعمال سره دا وعده ده چې حیات طیبه ورکړي او د بدو اعمال سره دا وعده ده چې جون براتنګي من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا چې زما د ذکر نه زما د عبادت نه زما د کتاب نه مخ واړو نو فان له معيشه ضنكا په دنیا کې بلغه ژوندۍ راتنګ جون به تنګ وي پریشان وي څنګه چې موجوده حالات دي اکثر خلک دا ګیله شکوه کوي چې راز سکون نشته دي هر طرف نفرتونه دي هر طرف کینې دي هر طرف عداوتونه دي هر طرف اختلافات دي مال شته دولت شته کور شته سورلي شته هر څه شته د زړه سکون نشته دغه وجه دا ده چې من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا چې زما ذکر نه اعراض وکړو زبر تاسو جون او معیشت براتنګ نن عملا موږ تاسو اکثریت د الله د ذکر نه د الله د کتاب نه اعراض کړی دي د عبادت زی د ذکر زی د تلاوت زی هغه هر څه موبایل نیولې ده انټرنیټ نیولې ده د شپې 2-3 بجو پورې چې هغه موبایل سره مشغول او مصروف پات کېدل او بیا د عبادت هغه عظیم قیمتي وختونه چې کوم وخت الله رب العالمین د عبادت ترغیب راکړي د تهجد په وخت کې چې سبحانه بخنه غفتل ولا اشتا سبحانه چې د شفا غفتل ولا اشتا سبحانه رزق غفتل ولا اشتا د الله قدرت اسمانه دنیا تراسي اوازونه کوي خو مونږه غفلت کې پراته یو د پراته یو تر دې پوښتنه ډېر خلکو نه د سحر موزم هغه قضا شي نو هغه د الله د ذکر چې کوم زیره هغه د انټرنیټ او موبایل ونیو الله تبارک وتعالى وعده کړی دا نیک عمل سره نارینه کا غزنه نبی خو په شرط دې چې ایمان او اخلاص سره وي فلنحيينه حیاتا طیبه الله رب العالمین دې پاکیزه ژوندۍ ورکړي او پاکیزه ژوند دای چې انسان د غم حالت کې د مصیبت په حالت کې د پریشانی په حالت کې د بیماری په حالت کې د ظلم مطمئن وي حضرت الله تبارک وتعالى یو قدرتی اطمینان او سکون ورکړي ته حیات طیبه وي ولنجزينهم اجرهم هم خامخ ورکوجتا اجر دې باحسن ډیر خو ما كانوا يعملون هغه سنه چې دوی عملونه کول د دوی اعمالونه الله تبارک وتعالى سوچند زیات دوی ته بهترین ژوندۍ ورکړي